سلامونه ملګرو، جنید خان یم په دې ویډیو کې در سره د بابر اعظم په کپتانۍ کې چې کم غټ اپسیټ شوي دي، چې کم غټ نقصان پاکستان کرکټ ټیم ته مطلب کم ځایونو کې د کم ټیم نه پاکستان میچز بایللي دي، اپسیټ شوي دي. دا سره په دې ویډیو کې مکمل معلومات زه شریکوم چې بابر اعظم کله نه د کپتانۍ عہده سنباله کړې ده. هغې نه پس د پاکستان ټیم کم ځای کې اپسیټ خوړلی، کم ځای کې غټ شکست یې خوړلی دي. تاسو له په سکرین باندې هم ښکاري لاست T20 to Zimbabwe in 2021 په 2021 کې د زیمبابوې نه T20 میچ بایللی چې دا د پاکستان دپاره یو ډېر غټ اپسیټ و. دې نه علاوه ټیسټ سیریز چې کوم دی په خپل کور کې د اسټرالیا نه دی بایللی و چې ټیسټ سیریز په پاکستان کې د اسټرالیا ټیم پاکستان ته راغلی او ټیسټ میچز و چې هغې په پاکستان کې خپل په کور کې ټیسټ سیریز د اسټرالیا نه بایللی و. ایشیا کپ فاینل د سریلانکا نه 2022 کې بایللی و. که تاسو له یاد شي سریلانکا ته په 2022 کې د ایشیا کپ فاینل ګټلی و جی. فیل ټو میک فاینل اف ایشیا کپ 2023 کې بیا د ایشیا کپ فاینل ته هم نو کوالیفای شوي. فاینل د سریلانکا او انډیا راغلی چې انډیا ټوټل ټیم بیا د سریلانکا په 49 رنزونو وډ کړی او ډېر ون سایډډ میچ شوی. هغه میچ ته بیا هغه فاینل د 2023 د ایشیا کپ انډیا ګټلی و جی. دې نه علاوه T20 سیریز نیوزیلینډ ټیم سره ډرا کړی و جی، لیول شوی و هغه T20 سیریز. کم T20 سیریز له چې د نیوزیلینډ بی ټیم یا سی ټیم مطلب خبرې هم ډېرې زیاتې کېدې چې ښه ټیم نه دی راغلی، ځکه د هغوی څه کلاړیان چې کوم هغه په IPL کې مصروف و. دغه د بابر اعظم په کپتانۍ کې پاکستان په خپل وطن کې یو غټ نقصان کړی و جی. بیا په ODI کې وایټ واش شو. ODI سیریز ته انګلینډ ګټلی و جی، ځکه د انګلینډ هغه ټیم کې کمپلیټ ټیم هم نو، هغه مضبوط ټیم یې ځکه نو چې د انګلینډ ټیم هغه ټایم کې کووډ څه کلاړیان چې کوم هغوی کرونا وایرس کې مبتلا شوي نو د هغوی ټیم کمپلیټ ټیم نو، او بیا هم پاکستان یې وایټ واش کړی و جي په 2021 کې. بیا وایټ واش 3-0 and test at home by England. بیا په کور کې انګلینډ ټیم راغلی چې پاکستان ته په خپل پاکستان کې ټیسټ سیریز کې شکست ورکړی. 3-0 سره دغه سیریز چې کوم دی پاکستان بایللی و جي. دې نه علاوه بیا بل چې کوم غټ دغه شوی و لاس شوی و نو ODI سیریز یې بایللی و جي د نیوزیلینډ نه 2-1 سره په 2022 کې، هغه هم په پاکستان کې. د نیوزیلینډ ټیم چې کوم راغلی و یو خو T20 سیریز چې کوم دی هغې ورسره لیول کو، او بل سیریز یې بایللی هم چې 2 میچونه ته نیوزیلینډ بایلل د ODI او یو میچ چې کوم دی نیوزیلینډ بایللی و جي. بیا ناک آؤټ شو په ګروپ سټیج کې د ورلډ کپ 2023 T20 ورلډ کپ په ګروپ سټیج کې د پاکستان ټیم د ټورنمنټ نه بهر شو. اوس چې کوم تاسو T20 ورلډ کپ وکتو جی 2023 کې خام بیا ناک آؤٹ ایٹ د ګروپ سټیج اف 2024 T20 ورلډ کپ لاست ټو USA نے میچ بایللی 2024 ورلډ کپ کې هم ناک آؤٹ شو په ګروپ سټیج کې. په 2023 ورلډ کپ کې هم د ګروپ سټیج کې بهر شو. ورلډ کپ کې ODI ورلډ کپ کې T20 ورلډ کپ نه کم ورلډ کپ چې په انډیا کې و هغې کې 2023 ODI ورلډ کپ کې د پاکستان ټیم په ګروپ سټیج کې را بهر شو د بابر اعظم په کپتانۍ کې. 2024 T20 ورلډ کپ کې هم په ګروپ سټیج کې را بهر شو. د USA نه هم میچ بایللی چې دا هم یو غټ اپسیټ و. نو دا ټول اپسیټ چې کوم دی د بابر اعظم په کپتانۍ کې پاکستان ته میلاو شوي دي. خو دې نه علاوه چې کوم اچیومنټ کم کړی دی به در سره نیکسټ ویډیو کې شریکوم چې د بابر اعظم په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم اچیومنټ څه کړي دي. انډیا نه کم سیریز ګټلی، انډیا نه کم میچ ګټلی او په کم تاسو له یاد شي 152-0 هغه د پاکستان غټ اچیومنټ و. نورې هم ډېر میچز ګټلي دي. ډېرې فایدې پاکستان ټیم د بابر اعظم په کپتانۍ کې میلاو شوي دی. به در سره نیکسټ ویډیو کې شریک کوم. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.